نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم. دا سوره الانعام دی ومه سپاره دا یو لسم رکوع شروع کیږي او یو سل او یو نوی آیات شروع کیږي. الله سبحانه وتعالی په دې کې فرمایي وما قدر الله حق قدره او اون پیجندو د خلقو الله پاک لرا چې څنګه حق د هغه د پیجنګلو دا الله سبحانه وتعالی چې کوم حق دی په انسانانو باندې هغه شانتي انسانانو دا الله حق د پیجندو. الله سبحانه وتعالی په خپل ګوره ګیله کوي د دې مخلوقاتو دا کم چې یعنی انسانان دی او جنات دي او بیا خاص طور د کفارو په باره کې ځکه چې هغه الله سبحانه وتعالی انسانان پیدا کړي عقل فکر ورکړي دي باوجود د دومره عقل او فکر نه هغه الله سره شریکان جوړي او الله سره نور خلق ته خدایان وي یا هغه سره په خدای کې حصدار غني یا د الله نه ما سوا د نور سيزونو نه هم مدد طلب کوي. نو الله پاک فرمایل چې دی څنګه زما حق دې په دې خلکو باندې هغه حق دې زمو نه پیژندو خاص طور اذ قالوا کله چې اوې دی ما انزل الله على بشر نه دې نازل کړي الله سبحانه وتعالی په یو انسان باندې من شی سسیز قل نو تو فرمایا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من انزل الكتاب الذي جاء به موسى چا نازل کړو کتاب هغه چې راغلو په موسی عليه السلام باندې نور او هدى للناس چې هغه رڼا او هدایت د خلقو د پاره تجعلونه او ګرځوي دا خلق قراطیسا دا اغي اغا ورکونه په خو په تختو باندې دا الله پاک لیکل را لګلو تورات خو د بر نه بس لیکل شوی راغلو کنه نو دای اغا ورکونه دا اغي خیتوب دونها خلق تخی وتخفون کثیرا او ډیر پټوي دی ډیر زیات دي کې احکاماتو طرف ته اشاره را چې د الله بعضی حکومت خدای خلکو تخکارا کوي او بعضی حکومت د خلکو نه پټي يهوديان نو کو په دې امت کې څوک داسي وي چې یعنی په قران شریف کې بعض خبره خلکو نه پټي او بعض خلکو تخکارا کوي
بعض مسائل پټي او بعض ښکارا کوي یا د بعض معنی او مفهوم بدل بیانوي نو دیم د هغه وعید مستحق دي. او بیا الله پاک فرمایي وعلمتم او دغه یعنی کتاب په ذریعہ باندې چې په موسی علیه السلام باندې الله پاک نازل کړو نو دی وی تاسو ته دا خولی شیو علم د دې درکړی شیو ما لم تعلمو چې دا غینه مخکې تاسو ته دې علم نو انتم ولا آباؤکم نو تاسو آبا او اجداد ته نه د دې قرآن شریف علم یعنی مخکې تاسو آبا او اجداد ته او نه دغه کتابونو د هغوی آبا او اجداد ته یعنی که چې تورات طرف ته موږ راکوو نو هغوی ته هم د دې علم نو الله ولا علم ورکو. اوس قرآن شریف الله پاک نازلوي نو قرآن شریف علم الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو محمد صلی الله علیه وسلم په ذریعه سره صحابه ته ورکو او رستنی یعنی آبا او اجداد ته خو دې پته نه وکړه. قل الله نو تو او فرمایا اے پیغمبر علیه السلام چې الله سبحانه وتعالی دا نازل کړی دی ثم ذرهم او بیا پرې دی فی خوضهم په دغه خپل کج راوی کې دا دی چې کوم ضد عناد باندې یعنی نیولې دی او دی وی چې دا د خدای د طرفه نه دی دې ته کجروي وي کړکېچ پارسیس کې کوګواله لټول یلعبون وی پرې ته دی کې چې وی دی په دې کې پراتی وي چې څنګه لوب غاړه په لوبه کې مشغول وي دی په دنیا کې پرې چې دی مشغول وي. او اوس دلته کې اشاره مشرکین مکه ته شو چې دی په دې کې پرېږ دی چې دی په دې کې مشغولي چې دی د خپل بوتان بلی او دغه کوي او بس په دې کې به دی له مرګ راشي بیا به د دې دنیا نه لاړ شي نو بیا به الله تپوس کوي مخکې اوس دا خبره را روانه ده. وهذا کتاب او دا قرآن چې دی دا خو کتاب دی الله سبحانه وتعالی انزلناه نازل کړی دی مبارکن ډیر برکت والا دی مصدق مبارکن ډیر برکت والا دی مصدق الذی او تصدیق کوونکی دی د هغې بین یدیه چې دی د دې په لاسونو کې کوم کتاب د مخکې نه موجود دی یعنی کاغه تورات والا دی کاغه انجیل والا دی چې چا په لاس کې کوم کتاب دی مثال تورات والا ته اشاره پاغه وخت کې چې ای صرف تورات دی ای موږ له الله کتاب راغلی دی نو موږ وایو تورات حق کتاب دی د الله تعالی طرف نازل شوی او پاغه وخت کې صحیح که انجیل والا دی او هغه وی چې موږ سره د الله کتاب دی موږ وایو حق سچ کتاب دی د الله طرف نازل شوی او تاسو په دغه وخت کې پای باندې عمل جایز او صحیح او چې چا په عمل کړی دی نو یې کامیاب شوي دي مونږ دې تصدیق کوو او دا قرآن هم دا غي تصدیق کوي چې دا د الله تر طرف نه نازل شوی دی. او بیا الله پاک دا فرمایي ولتنذر القرى ومن حولها او چې ويروي لکه ته پدی باندې دا اهل مکی والا او کوم خلق چې د دې غیر چاپې کولو والدي چونکه د ټول نمخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطب هغه عرب او عرب تر ټول نمخ کې خبره کیده او عربي زبانمو لا خو عجب دغه تک سکون نو خبره خو لا په مکه معظمه کې روانه و بیا مدینه منوره کې روانه و د مکی او د مدینه په منځ کې یعنی دا خبر روانه و القرى یعنی الله پاک فرمایي چې د بیا ور سره دا خو شاټول علاقې چې تر یمن پورې دا ټول عرب دي دا سره تر عراق پورې عرب دي او دا سره تر مصر شام فلسطین پورې عرب دي نو دا ټول عرب دي نو دا خو شاکلو کې دا ټول عرب او صلی الله پاک فرمایي والذین یؤمنون بالآخرة او هغه خلق چې کوم په آخرت باندې ایمان لري یؤمنون به او ایمان وروړي په دې کتاب باندې وهم علی صلاتهم یحافظون او هغه
دی سره د په منځونو باندې قائم دي او حفاظت کوي د خپل منځونو. یعنی په ګور دا مونږ چې کوم دی دا په ټولو امتونو کې چې کوم دی دا فرض راغلی دی. چاہے که هغه یهودیانو، که هغه نصرانیانو، که هغه د ابراهیم علیه السلام امتو، څومره چې امتونه راغلي په ټولو باندې مونږ فرض و. چې ګوره دلته کې الله پاک یو ټکی دا راوستی دی چې وهم علی صلاتهم یحافظون. دی ولی ایمان لري چې دی د مخکې نه مونځ ګزار دي، الله ته عبادت گزار دي او د خدایي مني. په صحیح معنو کې چې څوک عبادت کوونکي وي د مخکې امتونو نو هغوی به ضرور ایمان راوړي، ولې چې هغوی د الله وحده لا شریک ته ولاړ دي. اوس الله سبحانه وتعالی د کفارو متعلق فرمایي ومن ازلم، څوک ډېر زیات ظالم دی، ممن افترا، د هغه چا نه چې دروغ تړي علی الله په الله باندې، کذبا دروغ بهتان، او قال یا وایدا اوحی الیا چې نازل شوی دی مونږ طرف ته، ولم یوحى الی او نوی نازل شوی دی طرف ته څه شی. یعنی د دروغ دعوه کوي. څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څو کسانو او مسلمة الکذاب او داسې څو کسانو یعنی د نبوت دعوه کړې وه او ویې چې مونږ باندې وحی راځي چې څنګه پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې راځي. نو داسې دعوی ډیرو خلکو په دنیا کې کړي دي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي ځکه چې د دې داسې دعوت چې څوک کوي که نه چې په ما باندې د الله وحی راځي نو دې څوک دروغجن کوي، دې خو دا دعوه په الله باندې دروغجن کوي. ولې چې دې خو د الله نوم اخلي چې الله په ما باندې رالیږلي او الله په ده باندې څه نه رالیږلي. دلته ځکه الله پاک فرمایي چې ومن ازلم، او څوک زیات ظالم دی، ممن افترا، د هغه چا نه چې جوړوي تړي علی الله په الله باندې کذبا دروغ، او قال یا دا وینا کوي اوحی الیا چې نازلیږي په مونږ باندې، ولم یوحى الیه او نه نازلیږي هغه طرف ته شی هیڅ ورته نه نازلي. ومن قال او هغه څوک چې وایي سأنزل کنه دي سأنزل یعنی چې زه خو هم نازلولی شم مثل ما انزل الله، لکه څنګه چې نازل کړي دي الله سبحانه وتعالی، یعنی دا کار خو زه هم کولی شم. یعنی په بني اسرائیلو کې هم خلکو دا وي او په عام کفارو کې هم دا خلکو وي چې دا خو ای خو به ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیغمبر خو نه وی که نه، ای خو وی دا دله ګوره یو بوډی و هغې وی دا کله چې د وحي لږه سلسله یو څو ورځې بنده شوې وه نو یې وی هغه شیطان ولا نه راغلی ډېر وضو شو. استغفر الله. یعنی دی وحي طرف ته او جبرائیل علیه السلام ته هغې د څه نسبت کولو، نو دا ډېر ظالمانو که نه. نو الله پاک فرمایي چې دې داسې خو مونږ هغوی به وي داسې کیسې خو لکه مطلب دا دی چې دا کیسې خو مونږ تاسو ته هم سناولی شو، د مطلب و که نه نور خو هغوی څه نه شو کولی، خو لکه وي دا کیسې کهانیانې د زړو خلکو چې ته یې مونږ ته بیانې، لکه د سمودیانو، د لوط علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، د فرعونیانو یا چې کوم واقعات دی ته بیان شوي، نو دی وی چې دا خو ولو ترا او کاش چې ووینې ته اذ الظالمون په هغه وخت کې چې کله فی غمرات الموت چې کله دې ظالمانو ته هغه د مرګ هغه وخت راشي، د مرګ وخت راشي په دوی باندې، والملائکتو او ملائکی ول حاضر شي دوی ته د مرګ، او باسطو ایدیهم چې راوږده کی لاسونه هغوی خپل، اخرجوا انفسکم چې راوباسي
ځانونه ردی خلکو اليوم تجزون عذاب الهون یعنی دا ځمکنن طرف ته د الله سبحانه وتعالی اشاره را دلته کې چې یعنی کله فرشتي دی ته حاضر شي د مرګ او لاسونه دی ته اوږده کي نو دغه وخت کې به د دوی څه حالي ګوره الله سبحانه وتعالی یعنی داسې قوت طاقت دی فرشتو له ورکړی دی چې صرف پر یې کټه ګوته وي داسې ګوته کېږي که نه بس د انسان وار پار خطا شي او بس بیا ته روح روان شي بس بیا ته په بره روانې روح او دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې په دغه وخت کې به د دې ظالمانو څه حالت وي چې کله زمونږ فرشتې دوی ته لاسونه اوږده کړي د پاره دی چې دوی نفسونه واخلي یعنی دوی مړه کړي اليوم تجزون او په نن ورځ باندې به بیا تاسو ته عذاب الهون هغه ذلت آمیز عذاب ملاوي بما کنتم تقولون په وجه دی چې تاسو کوم ویناګانې کولې علی الله په الله باندې غیر الحق پنا حق خبر سره وکنتم عن آیاته تستكبرون او وی تاسو د هغه د آیاتونو نه تکبر کوون کی سرکشي کول کوي الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي ولقد او په تحقیق سره جئتمونا بشکه چې الله پاک ورته فرمایي چې تاسو خو مونږ ته حاضر شوي تاسو مونږ ته راوستي شوي فرادا یوازي کما خلقناکم اول مره څنګه چې پیدا کړی وای مونږ تاسو په اول ځل ماشومان چې پیدا کیږي وګوره یو کور کې یو ماشوم پیدا شي ځان لا بل کور کې आवाज شي ماشوم شوی دی بل کور کې आवाज شي ماشوم شوی دی په یو خطون راوریږي نه کنه په یو ورځ او په یو سات کې خطون نه راوریږي کنه په یو علاقه کې یو کور کې چرته بیا په بل ټیم کې په بل کې ټیم کې په یو کور لکه یوازې ټول ماشومان راغلي دي الله پاک اوس دې خبره ته ګوره زموږ استاد اشاره فرمایي اول دا فرمایل چې ولقد جئتمونا او په تحقیق سره تاسو به حاضرېږئ زموږ مخې ته راوستې به شئ مونږ ته الله پاک دا وایي فرادا یوازې به راځئ یو سړی مړ شي مونږ یې وله بوځو او بس هغلته یې ورته پرېږدو په قبر کې خخم کوو دفن یې کو بیا ترې روان شو که نه نو یوازې پاتې شي قبر کې که نه څوک یې ورسره ما ته وګورئ چا سره ښځه پاتې شي پلار پاتې شي زوی پاتې شي رور پاتې شوی دوست پاتې شوی څوک پاتې شوی څوک ورسره نه پاتې شي نو یوازې وایي مونږ ته به تاسو راوستی شئ کما خلقناکم اول مره څنګه چې مونږ تاسو پیدا کړي په اول ځل یعنی د مور نه مو چې یوازې پیدا کړي وترکتم ما خولناکم او پریمو خو هر هغه شی چې کوم مونږ تاسو له په دنیا کې درکړی وراء ظهورکم رستو د شاګانو خپلونه په شا مار څه پرېښوه که بنګلې وي که مو جایدادونه وو که مو پټي وو که مو څاروي وو که سره زر خزانې وي که هر څه چې وو جایدادونه وو او که ماڼۍ وي ټول تاسو نه رستو پاتې شوه وما نرى معكم شفعاءكم او نوینو مونږه تاسو سره هغه سفارشان الذين زعمتم انهم فيكم شركاء دا هغه کسان چې تاسو پای باندې زغم کولو دای متعلق مو دا خبرې جوړولې چې دای الله سره شریکان دي او ایت به موازنه کول دغه علماء یو تفسیر لیکلی دی چې د الله نه ما سیوا بل چاته مدد د پاره आवाज نه کول پکار پدې کې هر هغه شی شامل چې الله نه غیر دی کاغه د بوتانو په شکل کې کاغه د فرشتو په شکل کې کاغه د انبیانو په شکل کې او کاغه د ولیانو په شکل کې او کاغه د شهداو په شکل کې په هر یعنی هیڅ د چا مدد نشي کوله صرف الله ته چغي وهي نو الله سره شرک اصل کې مطلب دا چې د شرک بالکل قطع دغه شي
یعنی الله سره څوک شریک مو جوړوي. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. او په تحقیق سره نن منقطع شو، ختم شو بینکم پمین ستاسو کی رابطه د خلکو سره. مثال دا مړ چې شي او موږ یې حق خدای سره زموږ سره رابطه کیږي. ام چې الله غواړي نو خوب کې بدل راشي، کدی که چې الله نه غوښتي نو خوب کې بدل نه راځي. په خپل وخت خوب کې راوستي شي دا ما تاسو دا خوب وګوره الهام دی. ذکر حدیث مبارک کې راځي مفهوم دا سره چې خوب به دروغ نه بیانې، چې دروغ وایي چې ما خوب لیدل دی او هغه مې ډېر ښه لیدل دی او هغه مې بد لیدل دی او نه مې داسې لیدل دی. دا خوب دا د الله طرف نه راځي. نو لہذا ګوره چې څنګه د وحي خبره څوک د ځانه وکړي نو هغه غلطه ده، نو داسې دا خوب هم تر ځانه نه بیانې او کنه دروغ کې راځي کنه، ځکه چې دا خو الله راولي کنه چې څنګه هغه په الله باندې بوختان دي، دا الله باندې بوختان دي. خوب خو څوک په خپل ځان نه نشي راوسته. دا وګورئ تاسو په خوب کې کوم ځایونو کې سړی وګرځي او کوم حالات وګوري، نو دا په خپل حالات باندې څوک نشي راوسته کنه. نو الله سبحانه وتعالى او فرمایل چې نن به منقطع شي په میانستاسو تاسو کې او ورک بشي تاسو نه ما کنتم تزعمون. هغه ټول شیزونه چې کوم د الله نه ما سیوا تاسو په دنیا کې بلل د خپل مدد لپاره او هغې نه مددونه غوښته او تاسو وی چې دوی زمون کارونه کوي او دا هغه کوي، دا ټول به تاسو نه ورک شي د مرګ په وخت کې او په قیامت کې. لہذا بیدا آیات چې کوم دی دا په دې خبره باندې دلیل دی چې دا الله سبحانه وتعالی نه علاوه بل چا نه مدد نه دی غوښتل پکار، صرف الله سبحانه وتعالی نه دعا او مدد طلب کول پکار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي، په دې معنا او مفهوم کې زموږ څخه کمې زیاتې شي الله پاک دې موږ ته معاف کړي. او یا الله موږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره بیماران دي مؤمنان مسلمانان ټول شفایاب کړي. یا الله څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي، د چا څه حاجتونه د خپل حاجتونه ورته د غیبي خزانونه پوره کړي. د حق وعلى ذل فرح صبر ټول مؤمنان سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. او یا الله زمونږ آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې د نن مخکې وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي او موږ ته د راتلونکي منزلونه آسان کړي. په آخر کې به د عظیم شانه کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.